تاسو ته پته شته د جنت څو درجې دي؟ پته درته شته د جنت څو درجې دي؟ د قرآن چې څومره آیاتونه دي دومره د جنت درجې دي. او حافظ قرآن ته به وایي اقرأ ورتقي، قرآن وایه او په یوه درجه خیجه ده، یو آیات سره یوه درجه ده. ورته به وویل شي چې ورتل، قرآن په ترتیل سره وایه، په ترتیل سره، په قلاره قلاره. کما کنت ترتل فی الدنیا، څنګه چې به تا قرآن کریم په ترتیل سره په دنیا کې وي اقشان په ترتیل سره وایه. او بیشک استا مرتبه معلومه ده عند آخر آیت تقرأها، ستا مرتبه اغه د چې کله ته د قرآن اخیری آیات ووایي اقه به دې درجه، اقه دې مرتبه ده. نو د جنت دومره درجې دي څومره چې د قرآن آیاتونه دي، او د قرآن حافظ چې ووایي نو اخیری آیات او درجې ته به ورسي. په جنت کې به د چا درجم د حافظ قرآن نه اوچته نه وي، بس دی به اخیری درجه به الله ورته وایي هغه د اخیری منزل دی چې کله تا د قرآن کریم اخیری آیات څه ټیم ولوستو نو دقه د اخیری دغه ستا درجه ده چې ته کله اخیری آیات د قرآن کریم ولولې، دقه ستا اخیره درجه، دقه ستا د مرتبې اخیرنی ځای دی چې کله ته د قرآن کریم اخیری آیات ولولې. د قرآن ډیر برکت دی، د قرآن ډیر نورانیت دی. بچیم قرآن ته کښېنوئ، بچو باندې قرآن وایئ، د قرآن ډیر فضیلت او برکت دی، د قرآن ډیر نورانیت دی. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی د دریو کسانو سپکاوي کوي، حدیث مبارک کې راځي دا صرف منافق کېدی شي. چې د دریو کسانو سپکاوي چا کوو د خولې نه دې ورله واورېده نو دا سړی به منافقي ښه. یو امام مقسط چې عادل بادشاهي او د ده سپکاوي یو سړی کوي، عادل بادشاه دی، انصافدار بادشاہ دی او د څوک سپکاوي کوي. نبی علیہ السلام فرمایي دا نشي کېدی مگر دا کس منافق دی چې کله ته د عادل بادشاه سپکاوي د ژبې نه واورې. او بل ذو شیبت فی الاسلام، چې کم سړی په اسلام کې بوډا شي، په اسلام کې ګیره سپینه شي، په دین کې ګیره سپینه شي، ټول عمر په دین کې تیر که، په دین کې بوډا شو سپینګیرې شو، د سپکاوي څوک کوي نو دا نه دی مگر منافق دی. نبی علیہ السلام فرمایي دا منافق دی. او دریم چې د حامل د قرآن سپکاوي څوک کوي دا سړی منافق دی. د حافظ قرآن، د عالم د قرآن، د حامل د قرآن سپکاوي چې د چا د خولې نه واورېدو د دواړو جهانو سردار فرمایي دا نه دی مگر منافق دی. دا منافق دی چې دی د حامل د قرآن سپکاوي کوي، د حامل قرآن سپکاوي چې د چا د خولې نه دی واورېد نو دا به نه مگر منافق وي. بس دا سړی منافق دی چې د حامل د قرآن سپکاوي کوي. او حدیث مبارک کې راځي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. ولی پیژنئ صاحب د قرآن چې دا د الله ولی دی، دا د الله ولی دی، دا د الله ولی دی. او د دواړو جهانو سردار فرمایي من عاد لی ولیا، چا چې دشمنی وکړله الله وی زما د ولی سره. ولی صاحب د قرآن دی، حامل د قرآن دی. او چا چې د زما د ولی سره دشمنی وکړله فقد آذنته بالحرب، الله وی زما د طرف نه ورته د جنگ اعلان دی. یو سودخور ته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی. بل چې څوک زما د ولی سره د حامل د قرآن سره دشمنی کوي فقد آذنته بالحرب، دته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی. دته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی چې دی د حامل د قرآن سره دشمنی کوي، د عالم د قرآن سره دشمنی کوي، د حافظ قرآن سره دشمنی کوي.